نن ز تاسو ته ډیره زیاته زبردسته ډیره زیاته اعلی وظیفه حایمه یاد ساته چې په دنیا کې د انسان څومره حاجتونه وي دا نه پوره کیږي او څومره ناممکن حاجات وي دا پوره کیږي نه د هغې لپاره د توکلت علی الله کومه چې وظیفه ده دا ډیره زیاته بهترینه ده ستاسو نه مشکلات دي د هغې لپاره توکلت علی الله دا وظیفه وکړه ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو ټول مشکلات دا به ختم کړي الله پاک به ستاسو ټول حاجتونه دا پوره کړي څومره چې مراد کارونه دي دا ټول به الله پاک سم کړي او ستاسو ژوند کې به الله پاک خوشحالي راولي سکون راولي آرام او راحت راولي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د داسې ذات په نوم باندې چې دا کل کائنات ځمکې اسمانونه واڼه جهان پیدا کړي دي او درود شریف نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د هغه په آل باندې په ټول صحابه کرام باندې الله پاک دې تاسو ټول حاجتونه پوره کړي الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه درد تکلیف او مصیبت نه پامن ساتي نن چې محترمه زموږ کوم وظیفه را توکلت علی الله دا ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده دا وظیفه چې څوک په صدق دل سره وکړي د زړه نه وکړي الله پاک د انسان ټول حاجتونه دا پوره کوي الله پاک د انسان ټول مشکلات حل کوي خو شرط پکې محترم ودارې چې کله زمونږ نیت دا ټیک وي او کله زمونږ کار دا په اخلاص باندې وي ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ استاد ټول مسلې دا به ختم کړي الله پاک به زمونږ استاد ټول حاجت دا پوره کړي محترم خبر صرف عمل پورې ده چې موږ عمل په داسې حیثیت باندې وکړو چې زمونږ یقین کامل دا په الله پاک باندې وي ان شاء الله الله پاک به زمونږ استاد رزق زمونږ استاد کاروبار زمونږ استاد مال او دولت دا الله پاک ډیر زیات کې به انتها وکړي سر وخت کې مرغې روزي د خپل کورونو نه د خپل جالو نه خپل بچی پریری او تشا ججور روزي او ګرځي الله پاک باندې مکمل توکل دی نه د هغوی پټشته دی نه د هغوی کاروبار شته هیڅ نشته و چې کله ما هم کور ته واپس کیږي نو ډکه ججوري دا واپس کیږي خپل کور ته مړی وي ا دومره سره غستې وي چې څومره په کور کې واړه بچي وي په جاله کې کم واړه بچي وي هغوی لم پکې ورکی نو دویم دا رنګي بهترین خوراکو کې هغوی لم بهترین خوراک دا ورکی دا ولی دا د الله پاک په ذات مکمل یقین دی کله د انسان د الله پاک په ذات باندې د الله پاک په خزانو باندې یقین رالې الله پاک به انسان ته ډیر زیات ورکی ومنګ مادي اسباب ته ګورو په غیبان یقین ساتو د الله پاک په خزانو یقین نه ساتو اقرنګ معاملې موږ سره الله پاک کوي الله پاک کوئی بنده چې څنګه پما ګمان کوي ز اق شانته ورسېګم زما استاد چې څومره یقین په الله پاک کوي څومره زمونږه اعتماد په الله پاک وي دا قوم را کوي نو چې کله زمونږ استاد یقین د په الله پاک باندې مضبوط شو اعلی بهترین شو بیا تاسو تماشا وکړئ چې الله پاک زمونږ استاد رزق دا څنګه بهترین کوي توکل علی الله چې کوم وظیفه را دا محترم د حاجت لپاره بالکل پاورفل اعلی وظیفه را چې څومره حاجات وي ناممکن حاجتونه وي دا غیر لپاره وظیفه کې ان شاء الله الله پاک وساس ټول حاجات پوره کوي معنی دا ده توکلت علی الله ز په الله پاک باندې توکل کوم ز په الله پاک توکل کوم بیا کته نو کوي لم رواني او دغه کلمات وی توکلت علی الله یا کو دسوی بسم الله توکلت علی الله ز توکل کوم په الله پاک باندې ان شاء الله تاسو به ضرور کامیابی ملويږي ته کاروبار شروع کړه هغه مخ کې دا وظیفه او توکلت علی الله سر وخت کې دکان کولاوي توکلت علی الله وظیفه او ان شاء الله العزیز الله پاک وستا کاروبار کې ډیر زیات خیر او برکت واچي دغه رنګ د جون سونا مشکلات دي
د هغې نه د نجات دپاره توکلت علی الله وظیفه شروع کړه. انشاءالله الله پاک به ستاسو ټول مشکلات دا به ختم کړي. محترمو الله پاک پرسکون زندگی دا په تاسو باندې. د وظیفې ترتیب د وظیفې طریقه کار به دا وي، خو د هغې نه مخکې چې کوم سړی دا وظیفه کول غواړي هغه له پکار چې هغه د منځونو پابندي وکړي. چې کله منځونو پابندي موږ شروع کړله، ورسره دویمه خبره د قرآن مجید تلاوت، درېیمه خبره د ګناه نه پرهیز. انشاءالله توکلت علی الله وظیفه چې کله موږ شروع کړله، الله پاک به زموږ حاجات ضرور قبلوي. کم سړی دا وظیفه کول غواړي نو دله پکار چې سار او ماښام دی، سار او ماښام دی 3 پیرې درود ابراهیمي وي، او د هغې نه بعد 701 پیرې توکلت علی الله. توکلت علی الله کو دا وای کو دس ویل شي توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله. ان شاء الله العزیز بیا د هغې نه بعد 3 پیرې درود ابراهیمي، او بیا د هغې نه بعد اوږده دوا وکړي، اوږده دوا. او په دې دعا کې د الله پاک نه خپل حاجات، خپل مقاصد، خپل خواهشات دا ټول ته وغواړي. انشاءالله الله پاک د ځان نه کلک امید ساتم چې الله پاک به زموږ او ستاسو ضرور اوري، او دغه رنګ الله پاک به زموږ او ستاسو دعاګانې دا به ضرور قبلوي. الله پاک مو خوشحاله باد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.